چې زیات وابستگی د مدرسې سره د قرآن سره د حفظ سره د درس سره دی چې ودی دی په خوب کې تلاوت کوي او دارنګي کم یو تن چې داغه د دنیا د لالچ د هرس پای کې منحمک نو دی په خوب کې هغه د دنیا لالچ کې لګي نو دې ته ویل کېږي تصوراتي خوبونه د دې تعبیر نه ښه دویم دی شیطانی خوبونه ډراونی خوبونه بے مقصد خوبی کله پکې سړی د چت نه راوغورځيږي او کله د جاز نه راوغورځيږي دا شیطانی خوبونه صالح او رښتیا خوبونه نو داغي داسم د چګنی به داغي حیثیت نشتا پای کې کله انسان ته یو تنبیهی کله انسان ته زیر او بشارتی او نبی علیہ السلام فرمایي چې رښتونی خوبونه زیات تر د په وخت د پېشمنی کی اوس دې سره ببل یو مسله زدکو د انبیاء کرام علیہ السلام خوبونه چینو دا وਹੀ پیغمبر یو خوب ولید نو دا وਹੀ ابراهیم علیہ السلام خوب ولید چې زه په خوب کې لګیایم خپل زوی اسماعیل علیہ السلام علالوم بس دا پیغمبر خوب نو دا وਹੀ دا بیزوی ته ویل کنه چې بچی ما خوب لیدلې چې زه خوب کې تعالی علوم هغه زوی پویو زګه وتوی یا اب تفعل ما تؤمر اے باجان بس لالاو می کنه نو د انبیاء کرام علیہ السلام خوبونه چینو داسي دا وਹੀ د انبیاء کرام علیہ السلام نه علاوه د نورو بزرگانو د نیکانو د صالحانو د علماء خوبونه دا یو زیر خو کی دی شي خود شریعت یو حکم په خوب نشي ثابتې دي مونږ په دې پوښو دا مونږ ته ډیر خوب یو زیر دی خو په دې خوب باندې د شریعت یو حکم دا نشي ثابتې دي سمطلب با الفاظی دیگر دا خوب د یو نیک انسان د بزرگ انسان دا یو دلیل او حجت شرعی دا نشی کیده مطلب دا دی چې لکا یو بزرگ خوب ولید چې اے بزرگا ته خلق ته وایا چې د جمعې پښپ باندې یو دیګ پخیو دی ته وروړي الکه دا بزرگ خوب لیدلې دی نو آیا په دې به عمل کې دی شي او کنه نه دی خو نبی رسول سلام من فرمایلی د جمعې شپه د خیرات د دې لپاره مخاص کوي نو سکډیر لوی ولی الله ډیر بزرگ خوب لیدلې چې لکه خوب مې لیدلې او د جمعې پښپ یو دیګ شریف راوړې نو د خبره به نشي منلې دا به د شریعت حکم نه کته وی چې زی نه منم نو ته په دې مجرم نه بلکې دا سه خوب نه منل پکار دي بیا خوب دا به ارچته نه بیانې خوب دا به دلیل نه غني
دا خوب به هر چاته بیانې نه، دا خوب به خپل استاد ته یا چې ستا ته څوک غوره تن دی چې صحیح خوبي ګورې، د پریشانې خوب باړو بیانې نه چاته. نو خوبونه بار چاته نه بیانې. ایو تن خوب لیدلو چاته بیانو، وی خوب می لیدلی دا یو خپل په مشرق ده نو بل په مغرب ده، او دغه په تعبیر نه پوهېدو، تی خرج شلیدلی نه ښه، او تی خرج شلیدلی نه. اوس د خوب تعبیر داو چې د ده به غټه بادشاهي په مشرق او مغرب باندې. نو د خوب تپوس کول د هغه چانا خوب هغه چاته بیانول چې هغه د خوب په تعبیر کې ماهری. زمونږ یو استاد وی ما یو خوب لیدلی و، پای کې مې دا دسماتي د انسانانو دا لیدلی و، نو سخت خپه وم، سم پریشان وم. مې چې خدای دا مې څه ګندګي لیدلې ده. هغه بیا ما خپل استاد ته خط ورغوي، داسې خوب مې ډېر ګنده لیدلی. وی غره ته دا په مالدارۍ دلیل دی، الله پیسې ډېرې درکوي. او بیا هغه شانتې وشوه. دا مونږ چې تعبیر ایستې وته، مونږ بوله څنګه تعبیر ایستو. اس